بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ویلکم ټو شفای صحت ټپس. شفای صحت ټپس چینل تاسو پر اتک تاسو ته هر کله وایم او تاسو ډیره شکریا ادا کوم. مینوالو نن به ان شاء الله د نظر د کمزورۍ نه نجات د لپاره تاسو سره یو ډیره زبردسته او اسانه نسخه شریک کول غواړم، ځکه چې نن سبا دور کې ډیر مینوال د نظر په کمزورۍ کې مبتلا وي او ډیرو مینوالو ته په کم عمر کې په سترګو خړه راغلي وي. مینوالو نظر د الله تعالی ډیر لوی نعمت دی، خو د صحت په حالت کې موږ د دې نعمت نه خبر یو. خو چې کله په نظر کې کمزوري راپېښه شي نو بیا انسان ته پته ولګي چې دې کمی په وجه انسان څومره تکالیف او پریشانو سره مخامختیا کوي. مینوالو د نظر کمزورۍ والا مریضان چې لیکل کوي یا لوستل کوي یا د نظر سکار کولو سره یې سترګې باندې تکاوت او ستړیوالی راځي او په سترګو یې خړه هم راځي. د کتاب لوستلو یا د قرآن پاک تلاوت کولو په دوران کې یې په حرف نظر نه ټیکاویږي او بعضې وخت ورته یو څیز دوه ښکارېږي. اکثر یې د سترګو نه اوبه هم ډېرې روانې وي او په سر کې ورته هر وخت درد محسوسیږي. نو مینوالو دا ویډیو ضرور وګورئ او ډېرې د ثواب په نیت شیر کړئ چې کومو مینوالو ته د نظر کمزوري راپېښه وي چې دا نسخه په خپل استعمال کې راولي او د رب العالمین په فضل و کرم سره روغ جوړ شي. مینوالو نسخې طرف ته راځم، خو اول د هغې نه مخکې ستاسو په خدمت کې گزارش کوم چې زموږ شفای صحت ټپس چینل ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ګنټي والا نشان هم دباو کړئ، ځکه چې زموږ هر یو نوې ویډیو تاسو ته په اسانه او د ټولو نه مخکې ملو شي. مینوالو د چشمو نه نجات دپاره او د چشمو ګزارولو دپاره به تاسو له 4 لیټره د ګازرو اوبو یعنی د ګازرو رس او یو کیلو ښکلي خشته او مزیدار سونف یعنی کاغو پکار وي. د جوړولو طریقه یې دا ده چې د خاورې په کولاو لوښي کې 1 کیلو سونف واچوئ او د ګازرو اوبه پکې دومره واچوئ چې سونف پکې ډوب شي. چې هر کله سونف اوچ شي نو د ګازرو اوبه پکې نورې واچوئ چې سونف پکې بیا ډوب شي. تر هغه پورې دا عمل جاری وساتئ چې تر څو پورې د ګازرو اوبه باقي وي او دا لوښی په نور کې مه کېږدئ، بلکې داسې ځای کې یې کېږدئ چې هلته سوری وي او د خاورو دوړو نه یې هم بچ وساتئ. چې ګازر اوبه ختم شي او سونف اوچ شي نو دا سونف په اور لږ شان پاخه کړئ چې پوره پاخه نه وي او بیا یې باریک میده کړئ. طریقه استعمال یې دا دی چې روزانه 1 چمچ د صفوف 1 چمچ ګلقند سره ملاو کړئ او سحر په نهاره یا ناشتې نه مخکې به پایو سره وخورئ. دا ټول صفوف ختمېدو پورې به انشاءالله نظر بالکل ټیک شوی وي او د چشمو ضرورت به پاتې نه وي. مینوالو چې کومو مینوالو ته د نظر کمزوري وي نو دا بې ضرره او ډېر اسانه او ارزانه نسخه ضرور په خپل استعمال کې راولئ. انشاءالله دې سره به نظر بالکل ټیک ټاک شي او د چشمو نه به ورته نجات حاصل شي. مینوالو د ویډیو پوره کتلو ستاسو شکریا ادا کوم او که تاسو ته زموږ د ویډیو خوښه شوي وي نو زموږ د حوصله افزایۍ لپاره د ویډیو ضرور لایک کړئ او کمنټس کې مونږ سره د خپلو خیالاتو اظهار کولی شئ. مینوالو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله ملاویږو. او ستاسو نه غواړم اجازت د لوی الله په امان.